څنګه چې موږ تاسو مخې ته وزټ وکړو د ټوپۍ د هسپتال والا د فلډ پوټنشل یو ایشو وه علاقې خلکو ته هم ډېر پرابلمز وو هسپتال هم ترنه افیکټډ وو اوس موږ سره ټول کنسرن ډپارټمنټس والا هاسپټل چې کوم اډمنسټریټرز دي موږ سره اریګیشن ایس ډي او صاحب هم موجود دی ټي ایم اے والا موجود دي دا علاقې چې کومه جرګه ده د دې مشران هم موجود دي نو موږ دلته رالو انشاءالله د دې دپاره موږ یو مخکې ورکیبل پلان جوړو چې هغې دپاره بیا موږ فینانسینګ سورس هم پیدا کړو او د مسله چې کوم د لایف ټایم دپاره خلکو نو انشاءالله دې کې به موږ تاسو ټول شریک ایفرټس کوو او د دې به یو ورکیبل سلوشن راوباسو نن چې کوم د دې زمونږ د زکو کندې چې کوم مسله وه د موساخیلو دا یو ډېره لویه درینه مسله وه او دا یو کنټینیو کوم را روانه وه حقیقت دا دی چې دغه ځای کې زمونږ لکه دا کوم خلک پاتې کېږي زمونږ وروڼه دي موږ خپله د موساخیل یو او دا مسله را روانه وه خو د دې الحمدلله نن چې کوم دی پای کې موږ یو ډېر ښه سټپ واخیسته او د انتظامیې موږ ډېر شکریه ادا کوو چې هغوی موږ سره چې کوم دی په هیومینیټیرین بیسس باندې د انسانیت په دغه باندې سوچ باندې موږ سره رامخکې شول او زمونږ د غریبانانو خلکو موږ ټولو ته وکتل او زمونږ دا مسله به انشاءالله تعالی العزیز الله پاک حل کړي او دا چې دی زمونږ دا ټولې دواګانې دي خدای دې وکړي چې دا مسله حل شي دا لارې مسله هم حل شي د دې اوبو دا مسله هم حل شي زموږ ډېر غریبانان دي چې هغوی کره اوبه ځي هغه موږ ته ښکارېږي ډېر لوی تکلیف دی انشاءالله دا تکلیف به ختم شي د عثمان لوی جرګې په وسعت باندې د جنرال سیکرټري زه انشاءالله دا یو ځل کخیري تاسو سره بیا چې کوم دی یو عهد کوم کخیري چې زموږ د عثمان لوی جرګې نه چې څومره کېږي د ټوپۍ په بیاب باندې موږ به دا حل کولو مکمل کوشش کوو او چې څومره زره موږ نه کېدی شي دا حل کولو کوشش به کوو ډېره مهرباني زه خپلې د محلې د طرف نه د موساخیلو د محلې د طرف نه د عثمان لوی جرګې او د اے سی صاحب د ناظم صاحب او خاص کر د سپیکر صاحب د دې ټولو ډیره مننه کوم چونکې دا زموږ د دې لارې مسله وه ډیره زیاته کورونو ته به شاته مسلې پیدا کېدې کورونه راغورځېدل دیوالونه راغورځېدل چونکې دا خوړ ډیر او دا موږ ته یو ډیره غټه مسله وه نو انشاءالله نن پکې چې دی نو زموږ د دې یو سټپ واغسته او اے سی صاحب سپیکر صاحب او ناظم صاحب زه خاص کر د پی ټی آی والا ته شکریه ادا کوم چې لکه د هغوی ګورنمنټ کې هغوی موږ سره منډه تړله ووله او انشاءالله چې دی نو په دې هفته کې به موږ له په دې کار چالو کوي او دغسې موږ له په بور باندې زموږ د دې محلې یو دوه غټې مسلې وي یو د اوبو مسله وه یو د دې لارې مسله وه نو زه د پی ټی آی د حکومت ډیره مننه کوم دا دواړه مسلې موږ له حل کړې او د دې په ترو دا چې دی نو زموږ د عثمان د لوی جرګې په وساست دا ټولې مسلې حل شوې چونکې موږ به مخکې نه منډې وولې خو چې زموږ اواز نه اورېده زه یو ځلې بیا د عثمان د لوی جرګې شکریه ادا